أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. dari surah Nahl izallasam number ruku da او dari ruku ibtidai ayatun di dan wړاندې ayatunu کې د مجبورې د حالت یو حکم بیان شوی جبر و تشدد په وخت کې کو د کافرانو طرف نه په یو مسلمان باندې په یو مؤمن باندې جبر و تشدد شي نو او داغه د جان خطر وي پکې او داغي ته وی چې را کافرانو ته وی چې موږ ته قتل کو او کافرانو ته په دې باندې کنټرول حاصل وي د مکمل داغي په قبضه کې وي. په داسې حالاتو کې د خپل ځان د بچکولو لپاره خدا کس کفریه کلمات په خپل جبه سره وای نو د باندې سګونا چې د نوغه نشته دي پرون پوره تفصیل ما تاسو ته بیان کړو او دغه قسم واقعیا عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ سره شوی و چې هغه سره خپل مور و اسماء رضی الله تعالی عنها پل پلارو مسرو یاسر رضی اللہ تعالی عنہ هغه مسلمانانو او عمار رضی اللہ تعالی عنہ فلم موجودو د کافرانو طرف نه انتهایی سخت تشدد شو او دوی ته دا ویل شو چې تاسو کلمه کفر وایي اسلام نه انکار وکړي اسلام نه راو ګرځي واپس. نو مور او پلار هغه حضور کلک ودرېدل پخپل ایمان باندې پخپل اسلام باندې چې دواړه شهیدان شو لیکن کلمه کفر یې ونوي. فاتح عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ شو خپل چې د باندې ډېر حد وکړو نو د کفر هغه کلمات وته په خلی خو وی لیکن د زړه نه نو کافرانو دې پرې خو دو او د امور پلاری چې شهیدان شو دا اول شهیدانو په اسلام کې. نو عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ چې کله نبی رسول الله لراغه نو دا پوره کیسه وته وکړه نو پاغي باندې دغه آیتونه نازل شوي پرونی آیتونه چې کوم تاسو واوریدل
اخر کې الله تعالی دغه دغم کړی دی دغه د هجرت تذکرہ هم پکې شوی دا چې ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. الله جل شانه پدې کې داغي دی عمل طرف ته اشاره کړې ده چې کم خلکو هجرتو کو من بعد ما فتنوا پس د دینه چې هغه فتنه کې مبتلا کړي شو یعنی سخت آزمائشونه پیرالل د کافرانو د طرف نه کافرانو په سختیا نه وکړي او بیا دغه نه پس هغه د کافرانو د سختیانو نه پس هغه هجرت وکړو بیا د الله تعالی په لار کې jihad او صبر اختیار کو نو الله جل شانه د داسې خلقو د پاره بخون کې مهربان دی. نو دا عمدغه عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ دی قربانی طرف ته اشاره ده چې دوره سختیان نه پیرالی او بیا راغی نه پس هغه هجرت وکړو. بهرحال دا خو مخکینی درس کې د دې تفصیل تیر شوی دی. اوس په دې آیتونو کې چې کوم لومبه آیت ته په دې کې د قیامت تذکرہ الله تعالی کړی دا د قیامت یاد دهانی چې په ورځ د قیامت باندې هر یو کس په چې د نوغه با هغه سره به د ځان غم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها هر یو کس په د ځان صفایانه پیش کوي هر یو کس چې دینو د خپل ځان طرف نه باغه جګړه کوي خپل جوابدہی به کوي هر یو کس او بیا ورپسې چې کوم آیت ته نو پاغي کې الله تعالی د یو بستای تذکرہ کړی دا د یو کلی تذکرہ کړی دا یو مثال الله تعالی پیش کړی دی چې دا شانتي یو کلی یو بستی وا الله جل شانه پاغي باندې دا احسان کړو چې دا غي اگر روزي باغی لا هر طرف نه راتلا خو فراخ روزي بوت الله تعالی طرف الله تعالی ولا ور کړی وا نعمتونه په یاتیها رزقها رغدا من کل مکان د هر طرف نه خو فراخ روزي باغی اغیل الله اغیل راتلا دا ول الله تعالی ور کړی وا خدای باوجود اغي سوکړه پکار خدا دې چې شکر ادا کړي وي لیکن فکفرت بانعم الله اغي د الله تعالی د انعاماتو انکار وکړو ناشکری وکړه د الله تعالی د نعمتونو ناشکری وکړه نو څه چلو شو فازاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله تعالی اغیبان اسکو لباس الجوع کلی والا چکم خلقو دلوگی جامع چیدے نو اللہ تعالی پہ ورسو کلا والخوف او دیری جامع چیدے نو اللہ تعالی پہ اسا کلا مطلب دارے چی اللہ تعالی پہ یرم را استاغا امن چې دین هغه په یره کې بدل شو او دیمه خبره دادا چې هغه رزق چې ول الله تعالی وسی ور کړو نو هغه پکات کې بدل شو پلوګه کې بدل شو یو طرف تاغي ناشکریم کړي وا او دیم طرف ته چلو کو ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا پیغمبر و تراغلو
او داغه پیغمبر هم انکار. اوس دا کومه بستی وه؟ نو بعض علماء کرام دا وایي چې دا الله تعالی به طور مثال دلته تذکره کړې ده، به طور مثال چې دغه شانتي یو بستی وي، یو کلی وي، د الله تعالی د طرف نه پې د انعاماتو باران هم وي، او دو قسمه نعمتونه پې الله تعالی کړي وي. یو دا دی چې امن یې وله ورکړي وي، دویم دا دی چې رزق یې وله خو وسیع ورکړي وي. دا ګورې دوه بنیادي څیزونه دي. دا د هر یو ملک ضرورت دی، دا د هر یو کلی ضرورت دی، دا د هر یو ځای ضرورت دی. بنده هلته کې پاتې کېدل خوښوي چې هلته کې امن هم وي، او دویمه دا ده چې رزق او روزي هم چې دی نو هغه پکې فراخه وي. دا د انسانانو بنیادي ضرورت دی. دا دوه خبرې. نو چې یو کلی وي، یو بستی وي، او الله تعالی په دا دواړه احسانات کړي وي، لیکن د هغې باوجود چې هغې ناشکري شروع کړي، او دویمه خبره دا ده چې د خپل وخت چې کوم پیغمبر ولې راغلی وي د هغه انکار شروع کړي، نو بیا د الله تعالی هغې باندې هغه امن هم وله په یره باندې بدل کړي، او دویمه خبره دا دی چې د هغې هغه چې کوم دغه دی نو هغه په لوږې باندې بدل کړي، چې کوم رزق وله فراخ راځي. مطلب دا دی چې قات سالي کې الله تعالی هغې چې دی نو هغه مبتلا کړي. او بعض علماء وایي چې نه، دا د کفار مکه باره کې دې کې چې کومې بستۍ تذکره ده نو دا د کفار مکه ته اشاره ده په دې کې چې یو طرف ته خو الله تعالی دوی له پوره امن ورکړی، مکه مکرمه الله تعالی ځای د امن جوړ کړی دی، او هغه وخت کې هم ځای د امن و. خلکو به هر طرف ته چې لوټ مار کولو، لیکن مکې مکرمې طرف ته به نه راتلل. وی به دا خو الله والا خلق دي، دوی خو د الله تعالی د کور عبادت کوي، د الله تعالی د کور خدمت کوي، نو دې د وجې نه هغوی به هر طرف ته تلل، لیکن مکې مکرمې طرف ته به نه راتلل، دې خوا به نه راتلل. خو د دوی قافله به هم تله شام طرف ته، یمن طرف ته، نو هغې قافلې طرف ته به هم څوک ډاکوان او دغه به لار کې نه راتلل. هغوی به وایي چې دا خو د مکې مکرمې نه راغلی ده، هلته د الله تعالی کور دی، هسې نه چې موږ په خپله وبال کې مبتلا نه شو. نو دې د وجې نه دوی ته به چا سوي نه، نو الله تعالی وله امن هم ورکړی. او دویم طرف ته دا چې شام طرف ته، یمن طرف ته به دوی تجارت دپاره تلل، نو د هغې د وجې نه وله روزي هم الله تعالی فراخه ورکړي. دا دواړه احسانات په الله تعالی کړي، لیکن دوی څه وکړل؟ په ځای د دې چې د الله تعالی شکر یې ادا کړی وي، نو د الله تعالی ناشکري شروع کړه. یو خدا کار و. او دویم دا دی چې الله تعالی ورته پیغمبر راولېږو، یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام، نو دوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام هم انکار شروع. نو الله تعالی په دواړه قسم عذابونه چې دی نو هغه مسلط کړل. یو دا چې یو عذاب په الله تعالی دا راوستو چې قات سالی دی باندې راغلی وه، چې کله نبی علیہ السلام مکې نه مدینې ته هجرت وکړو، د هغې نه پس مکه کې قات سالی راغلی وه، 20 کاله پورې قات سالی راغلی وه، او دوی به تر دې حده پورې را رسېدلي چې چمړې او دا پاڼې به هم چې دی نو دوی بیا خورې. دوی سره دوره الله تعالی پې هغه روزي څه کړه؟ هغه پې بنده کړه د دې ناشکرۍ د وجې نه. او دویمه خبره دا ده چې دوی له الله تعالی امن ورکړی و، نو الله تعالی پې د هغې په ځای یره چې دی نو هغه پې مسلط کړه. غزوه بدر ته چې کله دوی رالل، نو هلته کې چې کوم د دوی حشر وشو هغه تاسو اکثر اورئ. تقریبا 60 کسان هغه چې دی نو په دې کې هلاک شو.
د کفار مکو شل سرداران چې دینو سره د ابو جهل هغه پدې کې هلاک شو او یا کسان نور چې دینو شل او یا کسان قتل شو نو هغه کې شل چې دین دا سرداران مشران او یا کسان گرفتار شو او نور چې دینو ذلیل او رسوا شو راو تختیدل دغه شان غزوه احد کې وته نقصان رسیدلو غزوه خندق کې خو الته کې خو رسوای سره چې دین دا واپس شو بیا اخر کې الله جل شانه دک مکه چې دین د مسلمانانو په لاس باندې ختم کړه نو بهرحال دکی بعض علما وایي چې دغه د مکه مکرمه دی دغه طرف اشاره ده لیکن خبره ده چې سبق او عبرت زم ټولو د پاره پدې کې دي د هر یو ملک د پاره د هر یو زمانه د پاره هر یو مسلمان د پاره الله تعالی موږ او تاسو لم چې دینو رزق او روزي راکړي د ملک کې امن او الله تعالی راکړي دي خو خبره ده چې کله موږ ناشکری کو شروع کړه یا موږ ناشکری کو نو دا الله جل شانه بیا قات سالم چې دینو مسلط دی په یوځای باندې نو دې کې زموږ ټولو لپاره چې دینو هغه تنبیه ده او هغه امن چې دینو الله تعالی په یری سره چې دینو هغه بدل کی دا د ملک کې چې کومه دا ابنی ده دا ملک کې چې کومه هغه عدم اطمینان دی نو د دې بنیادی وجه هم دغه ده چې د الله تعالی ناشکری موږ تاسو کو نو په کار ده چې توبه ویستل شي او په خپل اعمالو باندې انسان دغه محاسبه وکي او د نبی صلی الله علیه وسلم چې کومه اتباع ده هغه موږ تاسو کلک راټینګ کو نو ان شاء الله دا ټول یرا ترخه دا به ختم شي الله جل شانه په دې آیتونو کې هم دغه سبق موږ تاسو لپاره کړی دی الله تعالی فرمایي یوم تأتی کل نفس فکمر از باندې بچی راشي کل نفس هر یو نفس تجادل عن نفسها دې به جګړه کوي د خپل طرفنا خپل صفایانه او دغه بکی خپل جواب دهی بکی وتوفى كل نفس او پورا باور کولی شي هر یو نفس لا بدلا ما عملت دا هغه چې کوم هغه کړی وي چې کوم عمل هغه کړی وي داغه بدله به پورا ورکول شي وهم لا یظلمون او دای باندې با زیاته نشي کوله وضرب الله مثلا او بیان کړی دی الله تعالی مثال قرية دیو کلی کانت آمنا ودا بستی آمنا امن والا مطمئنتا مطمئنوا یعنی دی خلق دیگی چکا مسیدن کیو اغی پا امن کیو اطمینان سرو یاتیها رزقها راتلب روزی دیتا دی روزی بہترا یاتیها رزقها راتلب دی بستیتا رزقها روزی دی رغدن فراخا من کل مکان دہر طرفنا فکفرت نو انکارو کو اسیدن کو دی بانعم اللہ دا اللہ تعالیٰ دی انامنو فازاقها اللہ نو اسکو اللہ تعالیٰ اغیتا یعنی داغی اسیدن کتا لباس الجوعی دلوگی جامع والخوف او دیری جامع بما کانو یسنعون بسبب دا آغا چه سباغی کول دا غی دا اعمالو و بدل کی وطا اللہ تعالی دا سزا ورکڑا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ او خامخا په تحقیق سر راغلی وغی ته پیغمبر هم دا غینا فکذبوه نو دی انکار کو دا غی پیغمبر فاخذهم الله فکذبوه نو دی تکذیب کو دا غی پیغمبر مطلب دروغجن یو غړو فاخذهم العذاب نو راغ یغی باندې عذاب وهم ظالمون او غی ظلم کون کیو په خپل ځان باندې خپل ځانونو باندې الله تعالی استولو انسانان ته وی چې تاسو ناشکری وکوي فکلوا مما رزقکم الله نو پس تاسو خوري او سید هغه روزه د چې کوم الله تعالی تاسو له درکړی دا حلالا طیبا سترا حلال روزي خوري او سترا روزي چې نه غخوري او دغه خبره ده واشکروا نعمت الله او شکر وبا سید الله تعالی واشکروا نعمت الله او شکر وبا سید الله تعالی د نعمت ان کنتم ایاه تعبدون او چرې تاسو خاص د عبادت کوئ
او خاص د الله تعالی عبادت کوي نو د الله تعالی د نعمتونو شکر چې دغه وباسي. نو بهرحال الله تعالی دې باندې